ملګرو دا تاسو کتلی شئ په دې فرنټ باندې دغه د سپوږمۍ ماشاءالله خبره ولاړه ده پرون په سوشل او نن د اختر دویمه ده خو موږ نن 13 روزې الحمدلله په دې خوشحاله چې پوره کړې پرون چې د بابا کومه ایشو روانه وه نو هغه غریب لیدلې وه خو چا په یقین نه کوله تاسو کتلی شئ ملګرو زمونږ دا چې د موبایل کوم کیمرې دي دا یې راخلي خو د افسوس دا دی چې هلال کمیټۍ چې کوم دوربینګان دي نو هغه نه راخلي دا تاسو وګورئ ملګرو خو دا را سره لازمي شریک کوئ چې په کم ځای باندې نن تاسو اختر کړی دی او هغه بابا چې کومه په سوشل میډیا باندې هغه ویډیو وایرل ده نو د هغې بابا متعلق تاسو سوی دا تاسو کتلی شئ بلکل ماشاءالله ښه واضح ښکاري ښه زبردسته نه زوم پې کمې مه کنه چې دا دا تاسو کتلی شئ ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ملګرو امید لرم چې ښه به یې ټولو ته دې د اختر دغه مبارکه شپه ډېر زیات مبارک شي الحمدلله ثم الحمدلله ملګرو نن د اختر شپه ده او سپوږمۍ ماشاءالله چوته ولاړه ده پرون چې کومه ایشو راوچته شوې وه چې یو بابا و چې هغه وایي چې ما سپوږمۍ لیدلې ده هغه ویډیو به تاسو په سوشل میډیا باندې کتلې وي اول خو کمنټس کې ما سره شریک کوي چې آیا بابا صحیح خبره کوله او که نه ځکه ملګرو که تاسو وګورئ سپوږمۍ ماشاءالله ښه چوته ولاړه ده د لولنۍ شپې سپوږمۍ چې کومه وي نو هغه په نظر باندې نه راځي خو بیا به دې ډېر زیات خوشحاله شو چې زه شکر الحمدلله ملګرو مونږ 13 روزې پوره کړې په الله دې وکړي چې د روزې کومه دا مبارکه میاشت تېره شوه نو دا زمونږ د مغفرت ذریعه وګرځي مهرباني وکړئ ملګرو چې په د اختر په دې مبارکه شپه باندې هوایي فایرنګ پرون هم در سره ویډیو شریک کړې وه بله ویډیو هم در سره هم شریک کړه خو مهرباني وکړئ چې د هوایي فایرنګ نه ځان وساتئ ځکه دا هوایي چې کومه ګولۍ ده نو دا د چا په کور باندې د اختر په دې مبارکه شپه قیامت راوستلی شي نو کوشش وکړئ د هوایي فایرنګ نه ځان وساتئ بس دا د خوشحالۍ موقع ده ملګرو چې الحمدلله دغه روژې مونږ ونیولې الله جل شانه ته دې قبول او منظور شي الله دې زمونږ د مغفرت ذریعه وګرځوي الله دې زمونږ د دنیا او د آخرت د دواړو ګټه وګرځوي اقباله سپوږمۍ خو چوته ولاړه ده بابا باندې پرون ډېره زیاته ایشو روانه وه بس بابا خو چې سم ویلي و کیدای شي چې لیدلي خو په نظر خو نه راځي خو زه بیا هم هغه چې څه ویلي صحیح ویلي او دغه د ستاسو د مخې د الله دې ټولو ته مبارک کړي او دا میاشتې تېره شوه الله دې د ټولو دا روژې چې کوم دي په عمل چې کوم وکړو دا ټول عملونه الله قبول او منظور کړي او ټولو مسلمانانو ته زما د طرف نه د اختر دا شپه ډېره مبارک وي او مسافرو نن اخترو چونکې نن ورځ داسې وه تاسو ته پته د ملګرو د بازار منډې تړلې وي نو زه اول د ټولو مسافرو نه معذرت غواړم چې هغوی ته موږ مبارکي نه ده کړې نو هغوی ته دې هم ډېر زیات مبارک شي او کمنټ زموږ سره بېګا په ویډیو باندې یو ورور شریک کړی او په دې سکرین به تاسو ته ښکاري هغه ویل چې نوید بهی ما خو ځان له کپړې کړي دي په ګوتۍ کې پرتې دي چېرې د هغې ګوتۍ نه هغه کپړې را لرې کړم نو همدغه وي مسافرۍ کې تکلیف صرف دغه وي چې یاره د اختر دغه مبارکه شپه یا د اختر دا مبارکه ورځ د خپلو خپلوانو د خپل کلي علاقې د خلکو نه لري نو دغه ډېر زیات تکلیف ورکوي بیا یو مسافر نن لګیا و ماته خبره کوله چې نوید بهی د مسافرۍ بس دغه سیسټم وي چې مونځ وکړو بیا راشو کور ته رنګ میلاو کړو کور سره خبرې وکړو چې کور سره خبرې ختمې شي نو د هغې نه بعد بس بیا وده شو نو مسافري ګرانه ده خو وایي که ګور ګران دی نو د مړي ناکام دی نو ټولو مسافرو ته د زما له طرفه دا نن چې کومه د اختر ورځ وه د هغوی دا دې ورته ډېر زیات مبارک چې چېرته هم دی الله هم ښاد آباد او خوشحاله ساته د لوی الله په امان